أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللہ پاک په هر انسان بلکې په هر مکلف کې انسان دی او که پیری دی یو ذمہداري اچولې ده او د هغې ذمہدارۍ به الله تپوس کوي. که چا هغه خپله ذمہداري پوره کړې ده نو الله سره هغه خوشحالۍ دي چې هغه نه د چا زړه کې تېرېدی شي، نه یو سترګې لیدلې دي، نه یو غوږ اورېدلی دی. او که هغه ذمہدارۍ پوره نه کړې نو الله پاک سره هغه عذابونه دي چې هغه د چا په زړه کې نشي تېرېدلی. او الله په قرآن شریف کې فرمایي چې ما دا ذمہدارۍ په اسمانونو ورپېښ کړې. هغه څه ذمہداري ده به الله ته پته وي. په ځمکو مې ورپېښ کړې، په غرونو مې ورپېښ کړې، خو دې ټولو انکار وکړ. زموږ طالبان سوال کوي چې غر به څنګه خپله ذمہداري پوره کوي او اسمان به څنګه پوره کوي او ځمکه به څنګه پوره کوي. چې الله پاک وایي ما پې ورپېښ کړې نو چې الله یو کار د چا نه اخیستل غواړي د هغې طاقت به م ورکوي. چې زه یو انسان ته وایم چې لاړ شه 400 ته او ماله فلانکې شی راوړه نو زه به د هغه د تلو بندوبست کوم که نه. هغه چا ته به وایم چې 400 ته تلی شي که نه پیسې ورسره یا به زه ورکوم. او چې یو سړی پخپوشلي پالج والي زه هغه ته یم چې 400 ته لاړ شه نو دا خو به زه بیا ډېر ساده یم. نو الله پاک اسمان ته وایي او ځمکې ته وایي او غرونو ته وایي چې یو ذمہداري در کوم دا به پوره کوې. که پوره کړه نو جنت او که پوره نه کړه نو دوزخ. نو الله چې پې ذمہداري اچوي نو د هغې طاقت به ورکوي. ابا هغه ذمہداري وي چې هغه دا درې واړه پوره کولی شي. هغه څه ذمہداري ده هغه الله ته پته ده چې څه شی وي. فابین ان یحملنها هغې وی الله دا کار نشو کولی، موږ نشو پوره کولی دغه ذمہداري. ولې پته نه لګي که پوره نه کړو نو ستا د عذاب سره خو څه شی سم نه دی بیا. بس دغسې ښیو چې دا څنګه دې پیدا کړي او چې دا کومه ډیوټي دې راته حواله کړې ده بس دغه کافي ده. خدای د دې نه زیاته بله ذمہداري نشو پوره کولی. اسمان دا ذمہداري ده چې یو چت دی او بغیر د ستنو ټینګ دی بس دا کافي ده. الله د ځمکې خپلې ذمہدارۍ دي چې زه به دا بوټې زرغونومه، اوبه به جذب کومه او دا او دا او دا د ځمکه کې چې کوم صلاحیتونه دي یا په غرونو کې کوم دي بس الله چې دا دې کوم را کړي دي دا کافي دی. دا ذمہداري د دې هر څه نه پس بله وه. ځکه اسمان جوړ و، ځمکه پیدا وه، غرونه پیدا و. نو د اسمان او د ځمکې او د غرونو کې چې الله کوم صفتونه پیدا کړي دي او کوم کار ته الیه خو خامخا دی دا د هغې نه علاوه ذمہداري ده هغې به نشو کولی. الله په انسان دا ذمہداري ور واچوله. انسانه ته مې پیدا کړی تاکې خپل صفتونه د کتو شته، د اورېدو شته، د ژبې شته، د ګرځېدو شته، د هغې نه علاوه یو ذمہداري در باندې اچوم. که هغه دې پوره کړه نو جنتونه دي او که دې پوره نه کړه نو عذابونه دي. انسان سینه او ډبوله بلکل الله تیار دی، بلکل تیار دی را واچوه را باندې دا ذمہداري. الله وی انه کان ظلوما جهولا ناپوه او بې وقوف او په ځان یې زیاتې او کوسې پوره کولی نه شي. هغه ذمہداري د الله احکام اورېدل په هغې عمل کول دي. هغه ذمہداري د الله کتابونه او په هغې عمل کول دي. هغه ذمہداري د الله د پیغمبرانو تابعداري کول دي.
اوس یې نشي کولی آسان کړم دی ورته الله دا نه چې ګران کړی دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها هر انسان ته هغه ذمہداري الله ورکړی دی چې د هغه په وس کې ده د وس نه بار نه ده د وس لاندې د هغه ذمہداري څوک نشي پوره کولی امانت څه ته وایي امانت دې ته نه وایي یو خو زموږ د پښتنو امانت دی چاله پیسې ورکړي وایي دا به تا سره پرتې وي ماله به بیا راکړې دې ته عربی کې ودیعت وایي دم د ذمہدارۍ لاندې راځي ذمہداري امانت د عربی یو عام لفظ د ذمہدارۍ ته وایي چې چا سره د چا حق دی هغه حق پوره ورکړي دې ته وایي په سترګو یو ذمہداري ده نو یو مثال در کوم چې ته به په ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکۍ کې استعمالېږي په ژبې یو ذمہداري ده چې ته به دروغ نه وایې غیبت به نه کوې په رښتیو کې به استعمالېږي په لاسونو خپو یو ذمہداري ده چې ته به ګناه کې نه استعمالېږي ته به په نیکو کې استعمالېږي دا ذمہداري شوه په دوکاندار یو ذمہداري ده چې زه تاله پیسې درکم چې ماله د پلانکې شی راکړه نو چې کم زه غواړم هغه به راکې که در سره نه وی نشته 2 نمبر به نه راکې د جاپاني شي په ځای به راله د چین او د پاکستان شی نه راکې ګډې والا شی به نه راکې او که دې راکړه نو دا ذمہداري نه ده دا ګناه ده حضور پاک فرمایي رسول الله مبارک په هر چا ذمہداري ده یو سړی یې لېږلی د زکات عامل او زکات راغون کا اچراغ رسول الله مبارک ورسره احتساب وکړو د احتساب بالکل د پیغمبر د حدیثو نه ثابت دی چې د عمال سره امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب خوده دی چې باب محاسبه العمال چې بادشاہ کم خلق مقرر کړي دي هغوی سره به دا بادشاہ حساب کتاب کوي زمونږ په پاکستان کې شته د احتساب ادارې شته د انټي کرپشن وغیرہ ادارې زمونږ په پاکستان کې شته کاش چې دوی د الله د رضا دپاره صحیح کار کولی اسبب بالکل په حدیث کې دا ثابته ده خو څنګه وه پیغمبر د خپل ملګري سره احتساب کوي امام بخاري باب یې ښه دی چې راغې ورته وی زکات ترې راوړه وی راشه حساب کتاب وکړه هغه وی دا مې ده د بیت المال زکات ترې راغونډ کړی مې دی وهذا اهدی الی دا خلکو ماله په تحفه کې راکړی دی ډالۍ خلکو راکړې ده بس رسول الله مبارک منبر ته وخته او غوسه شو وی زه به یو سړی زکات له لېږم عمل له به لېږم چې هغه راشي نو هغه به وایي دا ستاسو دی د بیت المال او دا زما دی ما ته هدیه ده الله جلس فی بیت ابیه و امه دی به د پلار او د مور په کور کې ناستو چې دته بیا چا هدیه راوړله او که نه راوړله دا هدیه د څه د وجې نه تا ته میلاو شوې ده خو چا نه به د زکات کم اغشتي که یا برې په زکات کې ښه شی نه اغشتې بېکاره شی به دې اغشتې که نه یو فایده به دې یو سړي ته رسولي ځکه یې ډالۍ درکړه هسې ډالۍ ولې درکوي او بیا حضور پاک او فرمایل وی که چا یو اوښه د بیت المال غلا که یو اوښ د قیامت پر ورځ به یې په دې اوږه د پاسه دا اوښ سوري او چغې به وایي که چا یو غوا یا غویې د بیت المال په مال کې د مسلمانانو غلا که نو اغویې به یې په اوږی او چغې به وي که چا ګډه چیلی غلا کړه به یې په اوږی او چغې به وي که چا یو ټوکړه رومال غلا که به یې د جنډې په شان په اوږه باندې رپېږي او ما ته به چغې وي یا محمد یا محمد یا محمد صلی الله علیه وسلم ای پیغمبره بچ مې کا زه به ورته یم چې ولې ما دین نو در رسول اوس به زمونږ د حکمرانانو په اوږو څه پراته غوا او میخه خو معمولي شی دی اوښ په بډکول خو دي داړو څه ښکاري دی اوس خو دي د کربونو پیسې والي دی وایي هغه ملک یې لوټ که په خدای قسم غریب خیر ته ناست دی زه یم روزي خدای ورکوي کنې نن ستا اوړه کم ځای ته ورسېدل نن د غریب د اغشتو نه اوړه بار دی غریب اوړه نشي اغشتی د 2.5 زرو نه ما په خیال شی جوړ چت شو بسو 2.5 زره باندې بشیر جان ما غټه بوره اغشتی 2.5 زره وره ما تس بیگا سار ما ته چاوي
وی چې خلق تنورونه نه چای چې اوړه خرابېږي ډوډۍ غورځېږي په طبخي پخی ځان له پوټې غوندې لږه ډوډۍ خلک خوري لګیا دي غریبانان ډوډۍ نه رسېدل دا انخطې دي به د ظالم بچي مافیا انخطې ده په چینو انخطې ده په ګوړه انخطې ده په اوړو انخطې ده میلونو نه کوټې مقرر دي ورشه وګورئ صاحبه هغه خپل حقدار ته نه میلاویږي نقد پیسې ته د میل نه علي او بس ما ورکړی دا شی او سرکار زی او پیسې ته دغه ته اخلي سرکاري افسران او هغه بارو بار خوړل کېږي او چې کمې تروړې د میلونو نه روزي ورشه وګورئ هغه تروړې د میلونو نه چې کمې روزي نو وګورئ تاسو هغه اوړه قسم دې که د خوراکي دیګ بادشاهانو په اوږو بسي دا میلونه به په اوږو پراتی دا پیسې به په اوږو پرتی وي دا دولت به په اوږو پرتی ظالمانو قومم لوټ کړ ای ظالمانو د یتیمانانو مالونه مو خوړل ای ظالمانو د کونډو مالونه مو خوړل ای ظالمانو د ګوډمارانو او د یتیمانانو مال مو خوړل ای ظالمانو د غریبانانو ښځو چې په پردو کوڅو کې خدمت کوي د هغوی حقونه مو خوړل د خدای نه ویریږئ څه کوئ مافیا دا چې کوم د چینو سټور والا دی او چینی پټی او غیبی چې ښه ګران شي اوړه پټی او غنم ایږدي چې ښه ګران شي چې دا مسلمان پې ښه غرق کما او د دنیا سامان خوندي کوي احتکار کوي ظالمان ظلم کوي چې دا خټ پټ کما په سټورونو کې کېدما یو ته وي مه خرڅوه بل ته وي دا میلاو دي دا د سپېره بچي دا لوی خلک مه خرڅوه چیني والا د 10 میلیونو چیني به والي یو کس د نورو 10 میلیونو چیني به بل والي د 20 چیني به هغه بل والي به په سټورونو کې بند پراتی دا خرڅ نه کې صبر کوه چې چیني ښه ګران شي بیا به خرڅوه ظلم دی که نه دی دا خیانت دی مسلمان سره که نه دی کوم وجاړو یو چې دی بل د هغه نه ظالم راځي او رسول الله مبارک فرمائی ده نوے حجاج ابن یوسف ظلم کا ظلم نو شکایت وتا شو چې ته ظلم کې ته زیات شکایت شو حضرت انس تا وی حجاج ډیر ظلمونه شروع کړی دي وی ما د خپل محبوب پیغمبر نو ورېدلې دي چې زمانہ رو زمانہ لري کېږي زمانہ لري کېږي یو نه پس بل ظالم راځي بل نه پس بل ظالم راځي یو په یو بخي او بل په بل بخي ما تابلو زما یو دوست کاروبار دی وی مولوی صاحب زما یو شریکوال دی او دواره تکوه چې خطاوان نم خدای بچ کی ما دیړه کې وی هغه ته خو مې غږ ونه کړ بیا مې ورته وویل مې ته خو بلا سامان خرڅې نو تاوان د کمې راځي خامخا بله 100 روپۍ ګټې وی نه که نه وی زه خو ګټه باندې خرڅ کړم خو چې بیا علم په هغه پیسو نه کېږي شیو عالم له 100 روپۍ ګټه مو کم پکې خو چې بیا زم دکان ته نو هغې پیسو باندې هغه شی نه کېږي د هغې نه په ګرانه به علمه پخوا به بجټ کې شی ګرانېده هلکه بجټ دی نو شی ګران شو ورشه دارو والا له ورشه که نه داروګان چې دا کوم دکانداران در باندې خرڅوي چې نن په 1500 روپۍ پلته والې نو چې بیا ورځې نو په 600 والې نو چې بیا ورځې نو په 1000 والې نو چې بیا ورځې نو په 1500 والې خدای خبر ملک کی حکومت شتا او که نشتا خدای خبر چې دا حکمران طبقه ظالمان د خدای نه یریږي که نه یریږي خو چې هغه خلک چې خدای ته په مانځه نه ودرېږي په جومات کې او هغه خلک چې هغوی له قل هو الله احد صورت نه ورځي هغه ستا ملک څه ټیک کړي مړه موږ هم داسې ښیو دې خلکو له موږ ګوټونه ورکو دې خلکو له موږ په جنډې په کورونو لګولې دي دې خلکو له موږ منډې ترډې په کوڅو کې شروع کړې دي د دې خلکو په سر موږ جګړې کوو یو بل سره د دې خلکو په سر موږ مولیان کنځو د دې خلکو په سر باندې موږ لګیا یو او یو بل سره دشمنۍ جوړو یاد وساتئ زما خدای ته به د قیامت پر ورځ پیش کېږو ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي کل لحم
هر غوښه چې د حرامو نه زرغونه شي نبتت من سحت فالنار اولی بها د دې ځای اور دی بل ځای نه دی په اربونو نه نو په کربونو نه نو بې شمېره پیسه دې وګټله د خدای ظالمه بس یې که که نه غریب دې تباه برباد کړه امانت کم دی خیانت په هر ځای کې روان دی دکاندار نه چې ورشي که نه حکومت نه به څه ګیله وکړي زه د حکومت نه ګیله کومه د حکومت د سرکار نه ګیله کومه دا بازار کې ټماټر والا سره څه وکړم دا په ګاډۍ کې خرڅوي برې خشتې ښودي لاندې څښاپ راځي هغه الوګانو والا سره څه وکړم په ګاډۍ کې لګ لګیا دي خرڅوي برې خشتې ښودي لاندې ټول ګندې ښودي ګوړې والا سره څه وکړم چې په پور کې چینی ور اچوي او رنګ کاټ پکې اچوي نه اچوي پکې د رنګ دپاره ما ته یو سړي وي یاره صاحب بنډۍ والا مجبوروي هغه وایي چې رنګ کاټ هم نه اچولې نو مه راوړه وی یاره ته وایي چې رنګ کاټ اچوه او مې منډۍ والا به تا ته وایي چې دوزخ ته به ځې نو زه به دې بچ کوم تا دوزخ نه بچ کولی شي ما اچوه سوډه موډه که اچې دې دپاره چې هغه دغه راوچت کړي خیرې راوچت کړي صحیح ده رنګ کاټ ولې اچوي او داسې خلک هم شته د ګوړې خرڅولو والا وایي مولوي صاحب زه رنګ کاټ نه اچوم ما ته پلین خلک ولاړ چې ما باندې ګوړه خرڅوه زما ګوړه په خپل پټي کې دننه خرڅېږي منډۍ ته نه ځي د نورو نه په ښه ریټ خرڅېږي خو زموږ په خدای یقین نشته چې روزي رسان الله دی خیانت بالکل ګناه پردي مال ته سترګې مه کولاوهه بندې کا او الله نه ویرېږه دا وایي چې روزي په دې کې نه ده چې ځکه نن ماله چته یو څو کسان به په ټول پاکستان کې او په ټول ملک کې او په ټول کلي کې چې هغې به سوچه شی خرڅوي زه ماله سوچه چی پیدا کړی یو څو کسان به چې هغې سره به زه سوچه مساله پیدا کړی که یو څو کسان به چې هغه به سوچه مساله خرڅوي در باندې زه که نه سوچه سرکه پیدا کړی که نه دا سرکه په څو بوتل دی په 60 روپۍ وای د نر بچیا په 60 روپۍ د سرکې بوتل دا د څه نه جوړه شوې ده د انګورو نه ځکه نه ته د 500 انګور راوړه چې دونه اوبه تېوتي د 1000 روپو د انګورو نه هم دومره اوبه نوځي چې دا څومره بوتل تا ډک کړی دی په 60 روپۍ خرڅوي دا سرکه ده جمدې کور کمان په څو دی اوړه کړی په څو دی زه دې پوره اندازه ده جمدې ګران دی او اوړه کړی ارزان دی هلکه په کار خو دا دی چې اوړه کړی ګران دي ولې په هغې خرچه شوې ده په هغه میاده شوې دی نه هغه ارزان دی دا اوړه کړی او جمدې ګران نو هغې کې مال دی که نه هغې کې د خښتې مخته اوړه کړي دي که نو دکاندار نه مې زیره اخېسته صاحبه نو چې رالی راواخېسته نو ما وې دا زیره مه راکړه مړه هغه خوشبویه راکړه ما ته وی دا د پرته ده دا نه خرڅوم پتا او په چیم نه خرڅومه مې ولې څه لرې ساتلی داسې خوشبویې وکړه مې د خدای ظالمه دا راکړه وی دا نه پتا خرڅوم نه په بل چا صرف نمونې له مې ساتلې ده د خدای ظالمه نمونې له ساتلې نو خرڅه که که نه وی دا د اسونو او د خرو خاشڼه دی وی ایسنس یې پیچولی دی ایسنس دا زیره یا د پشانت خوشبویی که یا پی د پاسه اچولی دی نو د خرو او د اسونو خاشونه در باندې خرڅوي دی که نه سوچه پیماله پیدا کې که وړاندې شو ورپسې پخوا به موږ وی اوبه پکې اچوي اوبه او چې چا نه به م اخېستله لکه دی پیو کې خو د اوبه اچولي دي وی ولې اوبه پلیتې دي څه مې زه خو پې غسل نه کوم او داس نه کوم خو به خو ما کره کور شته که وی په خدای قسم که ما پکې اوبه اچولي دي په خدای قسم یو زنانه وه خدای دې وسوبخي وی ما خدای ووایه که ما پکې اوبه اچولي دي نو کور مې وی تاسو وایه چې اوبو کې پیو کې اوبه دي هغې قسم وخوړي دا ټیک وی وی دا په پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پی اچوي لاول په بالټي کې اوبه ور واچوي نو د پاسه پې میخلی شي مونږ به هغې پورې خندل پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه پیو کې اوبه اوس پرېږده وه هغه اوبه خو لا بیا هم پاکې دي ګناه خدای وکړه خو پاکې دي اوس خو کیمیکلونه پې جوړوي لاړ شي او د 50 روپو کیمیکل راوړي او په هغې کې اوبه واچي او خیر ټینګ کي وایي د پلانکي پیسه هم ټینګ دي مې چې کولمو ته دې ورسي نو پته به راته ولګي سار چې اودسماتي ته کښېنې د هغه ټینګو پیو پته به راته ولګي ډرار ده نه وباسي ټینګ دی ښه ټینګ حل دا د ډبو پې وایي دا د ډبو دی وایي نو ما ته چا ویډیو وښوله یا صاحبه ویډیو
توبه کور مې وې که د ډبو د پیو نوم هم واخیسته نو خبر د ډبو پی څومره خشته ډبې دي او پلاسټک دی او صاحبه په دوکان کې پراتی او دا څومره ټینګ دي صاحبه او یې کوچ تی وځي د ډبو د هغه پی نو سوچک غوړي تی وځي نو وځي به دی نه د ټول مړه څاروي مړې غواګانې د مړو غواګانو کولمې د هغې لرې اپکې ورچوي او دا په دې مشینې شاربي او شاربي او شاربي او چې کوم په لارو کوڅو کې مرداري دی هغه ټولې مردارې پکې ورچوي او ډل پکې دا څښا ډلونه پکې ورولي او په مشینې میده کوي او بیا پکې دا نایټریټ خاور اچوي دا یوري او نایټریټ خدای چې دا پکې څه چل کوي دا پکې اچوي او بیا هلته پلانټ لګېدلی دی هغه صفا کوي او ښه مزېدار سوچه پیتې بار وځي په ډبو کې اچوي او ستا میلمه راغلی دی چې دودپتي وله پخه که دودپتي پخه که چې سبا وله اینه ټکو سترېږي ټوله بیماری د سره وجې نه دي دا د کینسر بیماری او د اینې بیماری او د کولمو بیماری خو دغه ګندونه خورو که نه وی دې کې غوړي دي غوړي به دی چې مرداره خری پکې اچولې د مردارې خرې کولمې پکې اچولې دي او د مردارې خرې هغه لرې پکې اچولې دا مسلمان به څه وایي دی به وایي ما نن دونه پیسې وګټلې ما نن او یې په هغې حج لځي په دې پیسو حج لزمه صاحبه عمرې له رمضان کې عمرې لزمه اعتکاف کومه وایي ستا په خېټه چاړو منډم تا خدای غرق او تباه که مسلمان دی غرق که خوار شي مسلمان دی تباه عمرې لځې ته په عمره به خلی کېږي نه جي عمرې لځم او حج لځم 0 میټر به راځم لکه ګاډی چې د کپنۍ راوباسي که نه 0 میټر به راځم پته به راته ولګي خو چې قبر ته لاړ شي زما والد صاحب د خدای پاک وبخښي خو کله خوشطبي کوله وایي چې قبر ته لاړ شي که نه وي دا ښه مضبوط بازوګان او سرخي خپې درته یې ښودې دي وایي په دې به دې ډبایي دا خو دنیا ده پکې ازاد ګرده خیانت ګناه ظلم او نن ټوله دنیا په خیانت روانه ده خفه کېږې ما موږ هم په خیانت روان یو خو چې دا چا څومره وستې بسې خطر دی پکې پمپونو والا ته دی وګوره مړه اصل ته ورشه که نه هغه ته به په بوتل کې راله 5 لیټره واچوه دله نه اچوي ولې بوتل کې پته لري دا پیسو باندې به دا خلک څه کوي ما پرون هم طالبانو ته مې په دې پیسو خلک څه کوي دا به خوري که دې کې به تولیک ډکوي نو سملي به پې او که بالغ پسې ډکوي نو سملي به پې نو دې سپېره بچو خو دومره مال ګټلی دی چې د دوی هم کېږي د زامنو بچو یې هم کېږي د نوسو یې هم کېږي د کړوسو یې هم کېږي دا باقي چا له ګټي دا هغه چا له ګټي چې نه به یې دوی ویني نو به هغه ویني او که ورته وایي چې دا غریب دی په ګاونډ کې مونږ د لوږې مړه شو خدای د لوږې مړ کړه خیانتګره ظالمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیانت ډیر زه به راته یو عجیبه خبره وکړم کله چې رسول الله مبارک هجرت کو د مدینې او د مکې نه وته نو د مکې نه به لاسوک وځي او بیا د دواړو جهان مبارک سردار چې وته د مکې مکرمې هغه مکه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده هغه بیت الله چې ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی هغه بیت الله چې آدم علیه السلام جوړ کړی دی حجر اسود دی صفا ده مروه ده زمزم دی مقدس ځای دی د پلار نیکه وطن دی او خلقو سې پکې کړي دي خو د ظالمانو کافرانو د وجې نه چې ظلم کول د مکې نه وځي غار ثور کې 3 شپې وکړلې دا هجرت واقع به راته یو وخت چېرته ویم انشاءالله نو چې کله روان شو که نه نو حضرت ابوبکر صدیق وی رسول الله مبارک به مکې ته کتل او اوښکې قطار روانې ما اطیبک من بلد څه خوشبویه ښارې ای مکې څه ښکلې ښارې بار بار به د مکې دیوالونو ته کتل او د مکې غرونو ته به کتل ولې چې مدینې ته 450 کیلومتر مزل دی څه پته لګي چې بیا به راشم او که به را نشم خپل وطن ګران دی صاحبه ما اطیبک من بلد څه خوشبویه ښار څه ښکلې ښارې لولا ان قومک اخرجوني ما سکنتو
غیره کې که ستا قوم زه نه ویستلی نو ما به بل دی جون نه وی تېر کړی ستا قوم مې وباسي بار بار به په شا مکې ته کتل بار بار او چې کله ځي نو د شپې ورغی د بیت الله چابي چې چا سره و عثمان ته ورپسې کور ته ورغی وی عثمانه زه روان یم دا وطن پرېږدم بیا پته نه لګي چې رابه شم که رابه نه شم یو کار وکړه عثمانه یو منت ته کوم یو درخواست ته کوم دا بیت الله راته کولو که داسې ټیم کې خیر دی کولو که چې څوک نه چې د بیت الله ته دننه ورننوځم یو دوه رکعته مونځ خو پکې وکړم څه پته لګي چې بیا مې دا بیت الله نصیب کېږي ډېر په عاجزۍ حضور پاک عثمان ته درخواست عثمان کور ته لاړه ورغی حضور پاک خوشحاله چې دکه خیري چابي راوړي او بیت الله کولاوی چابي راوویسته او رسول الله مبارک ته دقسې ونیوله وی دا چابي دی چې زه غواړم اوس به یې درته کولاو کوم وردن نه بشي او چې څونه ساعت دې خوښي پکې به یې لیکن نه در کوم او نه درته کولاو دا چابي یو سړی اسې وایي چې نه در کوم یو سړی بانه وکړي چې یار وره زه به یې درته اوس کولاو کوم خو ابوجهل مې ونه ویني یو سړی بانه وکړي چې یاره زه یارېږم د کافرانو نه خفه کېږم ما سترګې خو څه ناسه حیا لري که یو سړی زه ووایي چې نه کولاوم نه چابي راوړه رسول الله مبارک ته داسې لهره وکړه وته یې وړه کوله وایي دا چابي خو نه کولاوم چې د پیغمبر مبارک په زړه به دې وخت کې څه تېر شوي حضور پاک به ته څه وایي دقې وخت کې اوس وحی رانه ته القا وشوه وی عثمانه یو وخت به راشي او زه به تا ته داسې اشاره وکړم چې دا چابي راوړه راځغلی دی یو ټیم به راشي زازاوی په خپل وطن کې د ځای نشته منتونه کې د چابې او دونه غټې غټې دعوې کې حضور پاک ته روان شو الله پاک آیت نازل که والذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد فکر مکوه واپس به دې بیت الله ته راولم فکر کې ولګي دا مو وایي چې وطن بیا به نه راځم خامخا به دې راولم هېڅ فکر چې ولګي او اته کاله پس رسول الله مبارک راغی مکه فتح شوه او چې مکه فتح شوه اقه چلې وکړه وی ورشه عثمان راولې چې عثمان راغی اشاره ورته وکړې دې خوا راشه وی راکړه چابي وی ها واله وایه که نه عثمانه د مکې چې هجرت مې کو دنه مې غوښتې وه که نه منت مې درته کړی و که نه او ما درته ونه مې یو وخت کې به درته اشارت کوم په منډه به یې راځغلی تا وې ته دومره غټې دعوې کې وشو هغسې که نه هغه سر ښکته کړ لکه چابي لاړ حضور پاک بیت الله ته وردننه شو صحابو ته بوتان ته ټول روباسې پکې مات کې بوتان پکې وغې ترامات کړل صفې ویندله حضور پاک وردننه شو پکې مونځ وکړو بار ووت څومره ظلم دی ظالمانو دی کافرانو کړی څومره او دغه عثمان چابي نه ورکول او پیغمبر یې څونه ورټ او څونه بدې ورته ووې لیکن بیا الله قرآن شریف کې حکم را لېږي څه وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها رسول الله مبارک ته وایي چې امانت خپل اهل ته واپس کړه سړي زړه غواړي چې واپس کړه رسول الله مبارک الله طویل شو چې یا الله دا حکم بدل که منسوخ کا د خو ما لړه خپه کړی زما په زړه خو یې داغ ودرولې دی بل چاله به ورکم چابي دله نه الله وی ان الله یأمرکم داسې اډرې وکړه چې پیغمبر پکې اړو څه ونه ویلی شي الله حکم کوي تاسو ته ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا چابي واپس کا ورته حضور پاک عثمان راوغوښته عثمان راشه ما خوړه ډېر درد دیدلی خو الله وی واپس کا دا چابي واله واپس هغه کافر نه چابي ورکړه او مشرک له واپس چابي ورکړه وی ها الله وی چې امانت خپل اهل ته واپس کا واخله او دا به تر قیامت پورې ستا په بچو کې وی انعام ولا ورکا چې دا به تا نه رستم څوک نالي او تر قیامت پورې بچو نه دا معلومه شو چې طالب خدای ډېر جون درکې بچین وسی قیامت پورې بستانه سب قایمي ولا چابي الله پاک په دغه حکم هغه عثمان سره د ټول قوم د مسلمانان کړل او تر نن پورې هغه چابي د هغې په اولاد کې روانه ده کافر نه د شی واغشوي ورکوله یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی محمد ابن
ابو بکر قاضی ابو بکر محمد بن عبد الباقی قاضی ابو بکر محمد نومو د پلار نوم عبد القادر عبد الباقی دی او مشهور په ابن عقیل دا موږ د واس کتابونو کې ابن عقیل لیکي او خپل نوم یې دی ابو بکر محمد بن عبد الباقی او 15 صدۍ کې تیر شوی دی سن 500 هجری کې دا عیسوي کې 1500 کې تیر شوی هجری کې 1500 هجری کې وی په مکه مکرمه کې اوسېدم هېڅوک مې نه او وی داسې وخت را باندې راغی چې ډېر اوږې شو د زمزم په اوبو به مې ګزاره کوله زمزم په اوبو دا خو اوس دا څو سوه کاله وشو چې دا سعودي مالدار شو مخکې خو دا دومره غربت کې پرتو غریبانان چې د حد نه وته دا تیل چې پیدا شو دې سره دوی مالدار شو د هغې نه مخکې دا غریبانان دا معلمان به دلته پاکستان ته راتل او ځان نه بیا جان کتل او خلکو به ردې دی نه د سعودي خلکو له تحفې تحایف وړل وی دا د سعودي او د مکې بدینې خلک وی اوږې هم ډېر زیات زمزم په اوبو مې ګزاره کوله وی یو ځل دونه اوږې شوم چې بار ووتم چې ځان له د ډوډۍ صدارت وکړم ځکه خېټه مې بلکل خوږېده وی چې ووتمه د ریخمو یو بوسخکۍ پرته وه ابوسخکۍ کې ریخمین اعلی قیمتي تار و چې ما هغه بوسخکۍ راوچته کړه بوسخکۍ قیمتي و تار هم قیمتي و او چې څنګ مې کوله وکړه مې کته هغې کې یو هار پروت دی یو امیل د سرو زر او وی هغه امیل ته چې کم تار لګېدلی دی چې د سټ تا چې هم د ریخمو دی قیمتي د ریخمو امیل دی دا مې ومونته خو د شریعت قانون څه دی چې یو شی دې ومونته نو هغه چغه به وی اواز به کوې نخه چاته به ووایې چې وروره هغه پیغمبر مبارک فرمایي دا تیلی محفوظ که مزې محفوظ که او اواز به کوې چې خدای مو بخه یو شی مې مونتی دی ما ته نخه پته وښایه چې دله درکړم داسې اواز به نه کوې دا ډېر ګران کار دی لقطه ورته وایي په دې سړک کې یو شي ومونته او د ډېرو پیسو دی نو ته به مهرباني کوې په دې سړک به چا نه غورځېدلې وی تورنګزو کې به میلانونه وکړي ممکن ده چې د ارچن د ګاډیونې ارچن اډه کې به مو وي او مرزو اډه کې به مو تنګي اډه کې به مو وي دا نه چې 100 روپۍ پرتې دی خپه کېږي داسې خپه کېږي یو خوا مو ګوري بل خوا مو ګوري څوک نه نو غلې غوندې لاس ورښکته کړي 100 روپۍ د خپې نه راوچتې کړي او جیب کې پټ واچوي او خدای مو بخښه ما یو شی مونتی دی کله چې دې بل طرف ته پټ غوندې چغه وایي او مخامخ وایي 3 چغې مې والې مالک یې پیدا نه شو دا چل به نه کوي پوره کوشش وکړئ چې مالک ته ورسي وایي چې تیلی مې ومونتله او سړک کې ما ته وسوسې شیطان اچوي چې کار وشو په خیر دا میل خو د زرګونو روپو دی دا که مې خرڅ که په دې خو زما ټول عمر سسټم سمیږي وی امیل مې جیب کې واچو ګوتی چې مې وکتل یو بوډا سړی دی سپینګیري سړی دی او هغه سپینګیري سړی چغه وایي ای خدای مو بخښه مانه یو امیل پروتی دی او داسې ګوتی دی او داسې تار دی او که چام پیدا که نو 1500 روپۍ به ورکوم دا هغه زمانې روپۍ چې سړي ته مې وکتل سپینګیری دی نو اوس دې خوا ته شیطان دی او دې خوا فرشته ده رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته یو خوا شیطان ناست دی وسوسې اچوي بل خوا فرشته د نیکي ورته اچوي هغه فرشته راته وایي چې ورکه دا غریب ورپسې ګوره دونه عجز سړی دی لاسونه یې رپي او په کونټۍ باندې ټک ټوک کوي چې دې غریب به دا د کوم ځای نه پیدا کړي ورکه شیطان وایي چې نه شی دې موندلی دی چې وله ورنه کې زه ځان له وږیم خیر هغه د فرشتې الهام غالب شو ما بابا ته وی راځه بابا اخوا مې که ما ورته وی ها دا امیل ستا نه خیراته خو له مې ورکړو او ډېر خوشحاله شو ما له 1500 روپۍ راکړې چې دا هدیه د تحفه د ما وینال بیا راته شیطان وی والا 1500 روپۍ په خوشحالۍ درکوي ما یې نالم نه دا خو ما یو نیکي وکړه په دې نیکۍ پیسې ولې والا هغه ډېر زوره لګوه هغه بوډا خو ما ورته هغه 1500 روپۍ واپس کړې دا ابو بکر محمد ابن عبد الباقی ابن عقیل دی وی چې څه موده پس زه د مکې نه ووتم لاړم څوک نو بس لږې نارې تېرېدې نو جدې ته لاړم کشتۍ کې وختمه کشتۍ کې چې سور شومه کشتۍ روانه شوه اتفاق دا و چې د دریاب په چپو کشتۍ غرقه شوه
څوک مړه شو په کشته کې بحري بیړه او زه په یو تخته سره د څو ملګرو مونږ ځان ټینګ کا تختې چپې والې بس خدای په ګوره د نیکۍ بدل الله په دنیا کې ورکوي تخته تله یو جزیرې ته ورسېدل خدای پس بچو په یوه تخته باندې چې جزیره کې سینکوس شوما لږ مزل مې وکړی کې یو کلي کې اوس ګرځم چې خدای دا کم کلی دی دا کم علاقه ده زما وي هر څه چې دي نه مرګ نه خدای بچ کړم دې کلي ته بله ورشم هلته یو جومات و یو جومات ته ورغلم مسافر چې راشي یک څه جومات ته راځي ډوډۍ چې چا راوړله چې به یا ویا نه خو لکه روټۍ خوراک وخت تېرېده ما دا چلو کا جومات کې ناست وم ماشومانو ته مې سبق شروع واړه به راتلل هغه واړه ګڼ شو د هغې خلکو را سره مینه پیدا شوه هلکه قرآن شریف درځي او الحمدلله بس زموږ بچو ته سبق ښایي موږ به تنخوا درکړو خیر هغه جومات کې امام کړم د جومات امام شوم زمام څوک نشته بس پردې کلي دی او بس خدای پاک ډوډۍ راکوي ډوډۍ خو میلاویږي امام شوم ماشومان به راتل ماشومانو ته مې سبق هم ښوی د خلکو را سره محبت مینه هم پیدا شوه زه مطمئن شوم مقتدیان راته وایي چې ورورې ته د کم ځای ما چې ما خو خپل ځای خو دغسې را روان وم په کښتۍ کې دا چلو شو نو بس تا خو څوک نشته نه یې بس زمونږ یې دلته که نه ډېره ښه ده نو تا له واده کړ ما وایي ډېره ښه ده یاره وایي زمونږ د دې جومات یو امام او بوډا او حج ته تللی او د حج نه واپس راغی مړ شوی او د هغه یوه لور پاتې ده او ډېره نیکه ښه ده او زمونږ د ماشومانو جینکو ته سبقونه ښایي نو که دې خوښوي د هغې هم څوک نشته او ستا هم څوک نشته نو دغه جینۍ به راته په نکاح کړه ما ډېره ښه جینۍ راته په نکاح کړه چې جینۍ راته په نکاح کړه او د واده ړومبۍ شپه وه او زه هغه خپلې ښځې له ورغلم او سنګ هغه ښځې سره میلاو شو ومې کتل هغه امیل د هغې په غاړه پروت و چې ما په مکه کې مونتې و بوډا ورپسې ګرځېده چې ما میل ته وکتل مې دا امیل کم ځای و بیا ما ته وایي چې ستا دې کې څه غرض دی مې چې نه هسې تپوس ته نه کوم ډېر ښایسته او ډېر اعلی امیل دی چې دا کم ځای وی دا ما دلته کې ماشومانو ته به سبق ښه چا به پیسې راوړلې هدیه به راوړل چرګې به ساتلې د هغې هګۍ به مې خرڅې کړې چا به له 100 روپۍ راکړې ما جمع کړې وې نو زما یو بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج ده ته نو ما ولا پیسې ورکړې مې بابا چې حج ته لاړ شي ما له به یوه میل راوړې اوس هم چې حج ته ځي خلک وایي ما له دا راوړه دا راوړه نو پلار مې راله دا راوړه او پلار مې راته وایي چې بچې دا مې دله واغېسته نو رانه په مکه کې روک شو نو مزه پسې ګرځېدم چې خدای زما لور د هغې خو په لږو لږو پیسو باندې پیسې جمع کړي دي او ما له یې راکړي دي یا خدای زه به هغه خپلې لور ته څه وایم لور خو به زما دروازې ته نیغ نیغ ګوري چې زما پلار به راشي او ما له به امیل راوړي یا خدای امیل خو زما نه روک شو دا خو هغې په ډېره لږو لږو پیسو جمع کړي دي او ما له جمع پونچي راکړی دی خدای دا به څه کېږي وایي چغې مې والي چې 1500 به زه انعام چاله ورکړم خو که ما له امیل چا راکړه نو پلار مې راته وایي چې ځوانو بچې او هغه ما له هغه امیل راکړه هغه مونتې او ما ولې 1500 روپۍ ورکولې وایي هغه یې هم رانه وانغېښتې یاره بچې ډېر ښه ځوان و ډېر نیکو ارمان بچې که دغه ځوان ما له په ګوتو راغی نو تا به ورته په نکاح کوم دا مې ما ورته وی چې جینۍ د پلار دعا دې قبوله ده ښه هغه زومه دا امیل ما مونتې ستا پلار له ما ورکړه ګوره زما وروڼو دې کې څونه لوی حکمت دی که هغه وخت کې دغې سړي دا امیل قابو کړی وي نو ګناهګار به و بوډا به هم تبه و غریب به د مرګه د غم نه به مړ و لور به هم د غمه مړه وه او ته به هم حرام شی خوړه لیکن چې امانت کې خیانت اونکه نو الله امیلم ورکه امامتیم ورکړه او امیل سره خدای ورله امیل والا جینۍ هم ورکړه دا رزق خلق وی ګنې دا د پلانکي په لاس کې دی رزق روزي د لوی الله په لاس کې ده چې کوم شی د خدای مقرر کړی دی ابۍ خیانت به نه کوي ټوله دنیا په خیانت لګیا ده توبې به وباسه چې خدای پاکه دا به څه کېږي ډاکټر له چې لاړ شي شکر دی نیکان هم پکې شته صالحان هم پکې شته دیندار هم پکې شته
داسې ډاکټران هم پکې شته چې موږ ته وایي که ستاسو طالبان ناجوړې موږ له رالېږئ موږ به خیراتي ولا مفتو کې علاج کوو لېږو ورله فري ولا کوي لیکن داسې ډاکټران هم شته چې ته ورشې نه به تا ته ګوري چې دا سړی غریب دی او که مالدار چې غریب وي چې د هغې متعلق دارو ورته ولیکم او چې مالدار وي چې د هغې متعلق ورته ولیکم د اکثره ضرورت په نیو به لیکي بوډۍ غریبې غوا به خرڅه کړي غوا هغه غوا به د څه په 500-500 روپو 1,000 روپو به ټپه ټیپه ځان له ساتلې ده ناجوړه شوه یا زوی ناجوړه دی ډاکټر له لاړه نو ډاکټر ظالم الټراساونډ ضرورت نشته ورته ولیکي ولې 100 روپۍ 200 پکې رده دي د لیبارټرۍ ضرورت نشته ورته ولیکي ولې 100-200 پکې رده دي د ایکسرې ضرورت نشته ورته ولیکي ولې دا پکې رده دي او چې د 2,200 روپو په دارو یې ګزاره کېږي او ورته نه لیکي هغه د 700 روپو بوتلو لیکي ولې هغې کې رده کمیشن دی ډاکټر صاحب د خدای نه ویریږه ته خو تنخواه لیکله ډاکټر صاحب د خدای نه ویریږه فیس لې په دې پیسو به څه کې چې غریبه دې پې نچوڼ کړه یتیم دې پې نچوڼ کړه د خدای نه ته نه یریږې ته د هغې کمپنو دارو ولې لیکې ظالمه چې د اعلی قیمتي کمپنۍ په 200 میلاویږي او د دې خرابې کمپنۍ په 500 میلاویږي 200 والا ولې نه لیکې ته د خدای نه نه یریږې دا بیماري پتا نشي راتلی ستا په زوی نشي راتلی تا په پلار نشي راتلی کم پسې وجاړو مړه سړک ماله جوړ کا ممبر صاحب لاره جوړه کا ممبر صاحب او دا ډېر ښه ممبر دی د ماله سړک جوړ کړو دا ډېر ښه ممبر دی د ماله لاره جوړه کړه ممبر په لار کې په لکونو والي دي په 100 لک روپۍ چې لار جوړېږي نو 15 لکه پکې د ممبر د سره 10 لکه پکې د ممبر د سره باقي ټیکدار پیشه او کارې پیشه چې کم سیمټ به لګوي او کم شګه به لګوي سبا بروانه حق مې دی صاحب حقدار غریب دی هغه غریب د خپل ډاکومنټس او کاغذونه په یو دفتر کې او په بل کې او په بل کې ګرځي هغه ته خپله نوکري نه میلاویږي او چې کم مالدار دی وسې رسي او سپارش او رشوت د هغه زوی د هغه نه په کم مقدار کې تعلیم دی هغه ته نوکري غټه میلاویږي دا خیانت نه دی ډیوټۍ له په وخت نه تلل خیانت دی په وخت وتل خیانت دی د ډیوټۍ په وخت کې موبایل بې ځایه استعمالول قسم په خدای دا خیانت دی دم ټکي دا ګناه ده زمارو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی په بخاری کې دی او د حضور پاک کې نقل کوي دې ته مړ دې ته امانت وي والله کدا څه زمو قسم مې راته زم نشم بلې نشي کولای یو سړی په بل مکه خرڅ کړ هغه چې غزمه کاو کنه ست منګي پکې راوته په منګي کې سره ضرور هغه غول منګي راوړو دی بل لوي د ازمکه درا باندې خرڅ کړی دا د سرو درو منګي پکې راوته نه منګي والا او په کوڅو خلاص وای وای نو چې منګي پکې راو دی او د سرو درو منګي وي نو خزه او بچو سره بغړیږي خیرات بم پکې وکړو امین به پکې موږ له خوروا موروا پخه کې چلا چې دل پخه کې مو خورا ها ولې منګي ومن هغه غون منګي یو سره د سرو درو امینا او سړی له واپس کو ویداواله وی تا په ما زمکه خرڅ کړی د منګي خو دې نه دي خرڅ کړی دې ته ایمانداری او تاسو وای ما چې زمکه کې سو ارسه مې در باندې خرڅ کړو منګي دې هم سم د نر بچو ام ایماندار ما زمکه خرڅ کړی دا سره د ارسه مې خرڅ کړی دي اولا دی وینه تاسمکه خرڅ کړی منګي دې نو یاد کړی او وای د سرو درو منګي ستاره د بل وې سرو درو منګي دې وای نو نشته پښو کړ پاکستاني پښو کړ دا یا دوا مرغه په جګړه شوی او پښو په ورغر والا یوې په یو لاس کې ونیوا بل په بل لاس کې خولې ته ورواچولې وې خده چې د دلرالم غني لوی خونه خرابه بم کړی جنجال نه بچ نشتره پاکستان دا ګنده سیاسي لیډران چې وته چې دا منګي با جګړه وکړي دی خو راوړي دا زمان یو نیم سپېړې ته بل نیم سپېړې ته چې دا زمان لاړ القاضي لا ایا وته وی سیب د په مازبګه کړه منګي راوته
منګې رد کېږي بل وی نه ما په ځمکه هر څه سره منګې رد کېږي قاضي سم برابر سړی هغه یو ته وي بچي دې شته وي یو وي څه دي وي لور مې ده بل ته وي ستا بچي شته وي یو وي څه دي وي زوی مې دی وي دا لور دا د غزوي له ورکه او دا منګي کې چې سب منتري دا په دواړو باندې ولګوي ځه په مخامخ دا څوک وایي دا د بخاري حدیث دی ابو هريره د حضور پاک مبارک نه نقل دی والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون او ای زمارونو حضور پاک یو ځل په لاره تېرېده غنم چا خرڅول غنم لاس یې پکې ورکړه لاندې لمدو بره وچو هلکه وی دا ولې وی اصابت السما باران پې شوی دی باران په بره کېږي که په لاندې کېږي بره وچ دي وی دا باراني به دې بره کړي او دا اوچ به دې لاندې کړي چې خلکو ته پته لګېدلې وه چې غنم لاندې دي ایبجن شی برکا چې خلکو ته پته ولګي او نن چې ته په ریړه باندې شی خرڅې نو ایبجن شی بری که لاندې وي نو مې نیمبوان اخیستل ډېره موده شوه دې پېښور کې نو چې مې اخیستل یو سړی مې ولیده نو ډېره ښکلې ګیرې وه داسې د نامعمرو شیخ الاسلام او دې ګیرې له د کوپرې و د بادامو چمک هم ورکړی او بډې م والې وې او رانجې مچولي وو یره مې دا سوچه مسلمان دی دا نیمبوان به د دنه والم ګاډۍ سره ولاړ او دې ګیره باندې به یې لاس راکړه داسې پړق به یې ووم چې ورنږدې شوم مې رورې نیمبوان په څو دي وایي په دې بره خشته نیمبوان خو زه پوه شوم چې لاندې خامخا واړه ماړې مې رورې بس ټیک ده چې تاسو وویم په دې در نه اخلم یو کیلو راکړه خو چې دا بره سر والا راکړي اما ته څه نه چې تاسو نرخ زما د خوښې شی به ستا د خوښې مال بستا ده خوخه مې دې ته سوچ مسلمان په دې اړه کې مې ویل خو چې تله ورړه مکړه کنه نو د لاندې نه غرینډې سو بیا راوړل مې دا سکه دې کې خوبم نشته تا درغه ما مخکې خبر وکړه وې دا به پچا خرصوم مې په مور خرص قرار لګي غوسره تا ولې راوړل دا چې نه خرڅي دا په لږو پیسو خرڅ کا هغه په ډېرو پیسو خرڅ کا کنه بغټ ته پیر پاسه کړی دي من غشنا فلیس منا رسول الله مبارک فرمایي چې زما امتی سره سو خیانت وکي دا زما ډلې ولا نه دا زمارونو دا به خیانت بنا کوخه بالکل بنا کوي نن نه پس عهد بکوي ان شاء الله که دکاندار دی سوچ شي خرڅاو اسی زه تاسو نه تاسو کوم جواب بټول راکوي چې الله تعالی کوم رزق مقرر کړی دی نو هغه کې کمی کیدی شي دا ایمان دی چې خدای دې سم مقرر کړی به خامخا راځي نو الله تعالی اوس ګور یو مثال دی دلته التی او چینا ده او غینه تعالی او به مقرر دي چې راځي با نو استاخ وخراغه چینه نه په پاک لار باندې لختي وباسي او که په ډیرانو کې لختي وباسي خو دقه او به تعالی خامخا راځي نو موږ په پاک لار لختي نو باسو موږ وایو په دې پاک کم لختي و سره او پکې درره نو موږ ډیرانو کې دا لختي وباسو نه ګندره دقه رزق تعالی مقرر دی خامخا به خدای پاک درکې ته د مور ګډه کوي چې دې لیکلې دي نو په پاکه طریقه ولې د خدای نه غواړي چې په پلیته غواړي امانت کې چې د چاس ذمہ داری د پردې حق در باندې پور دی ولا ورکوا ډېر خلک پردې قرضونه والی به ولا نه ورکړي چې ورپسې زی لکه دا ما قرض راکا کنه نو ورکې اخره کې وته وی نیمه مرته پرېخ او د خدای نیمه خوراکه کنه مو یوس خو به خامخا خدای اخلاصي خدای نیمه به کله خوراک راکړه وی چې څنګه دغه نیمه خدای اخلاص کې داسې به خدای دانی نیمه اخلاص ا دې یو سړی په چا قرض ورپسې وته نه ورکړ اخره کې وته بس کار دیو شو وی ګاړه مې ګړو چیلول ورکړې دا شپول نو بس هغه کې ګړې چیلې بسری پکې پکړې مې ورکړې دا نو چې دا هغه غوړې په غنو کې انخلي کنه نو هغه وړې بدل خرصومه که خیر استا قرض به اخلاصو اوس په غنو کې با وړې لا کله د ګړو چیلو نه ګړې چیلې په غنو ته نه نږدې کېږي او چې ته پتیر کې کو پورو لګېد نو هغه په ټول کال کې او په وړې نه جمع کېږي نو دوی چې دا د کمنیټر راکړه خو تر قیامت پورې د ما قرض نه پوره کېږي نو د او خندل نه وته سوي و چې د نقدو دی ووري د څنګه خوشاله شي نو خبره ده چې قرض د چربانچې پوره ورکوي
خیانت مه کوئ. 2 نمبر شی مه خرڅوئ، ټګي مه کوئ. خپل مال مه حراموئ چې خراب دی وی دا دغه دی او دا دی، بس خدای به روزي درکوي. ډیوټو والا ته میم چې په خپل وخت دی په خپل وخت راځئ. سکول والا ته میم چې بچو دپاره داسې خواري پردو بچو سره کوئ لکه خپلو بچو سره چې کوئ. د ډیوټو وخت پوره کوئ، حقدار نه خپل حق ورکوئ، د ګناه نه او د حرامو نه ځان ساتئ چې کومه ذمه داري په چا ده هغه ذمه داري پوروئ، د روزۍ تمه د الله نه لرئ. دعا وکړئ الله زموږ د خیانت نه وساتي، خدای زموږ د ګناهونو نه وساتي، خدای چې په چا کومه ذمه داري ده د هغې د پوره کولو توفیق ورکړي. خدای زموږ مشران عالمان صالحان دینداره جوړ کړي، خدای د ګندو مشرانو نه وساتي. خدای زموږ چې څومره مشران دي په زړونو کې د خپله یره الله واچي، په زړونو کې خپله یره واچي چې هر چا له خپل حق پوره ورکړي. دا د ګرانۍ چې کوم لهر روان دی دعا وکړئ چې خدای پاک موږ ټول د دې ګرانۍ د لهر نه وساتي، زموږ د دې ملک د دې وطن خدای پاک حفاظت وکړي او الله پاک زموږ دا وطن د قرآن او د سنت په رڼا باندې آباد کړي. الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي. ډېر بیماران دي هغوی دعاګانې غواړي، دعا وکړئ چې الله ورله روغ صحت ورکړي. زما یو ډېر قریبي دوست دی د دې درګۍ او هغه غریب لږ اپریشن دی او څه د کینسر مسله ده ورته، افتخار قاري صاحب دعا وکړئ چې الله ورله روغ صحت او شفا ورکړي. یو بل دوست دی زمونږ د دې رشکۍ هغه غریب د زړه اپریشن دی سباله په هسپتال کې داخل دی، شاهجان علي صاحب دعا ورته وکړئ چې الله ورله روغ صحت ورکړي، الله ورله شفا ورکړي. چا چې د دعاګانو موږ ته ویلي دي ټلیفونونه یې کړي دي او داسې وینا کړې الله ټولې دعاګانې قبولې کړي. څومره بیماران دي شفا ورکړي، قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي. زموږ د جمع چې کوم ملګري مړه دي الله دې د ټولو مغفرت نصیب کړي او چې څومره لرې راځي الله په یو یو قدم اجرونه برکتونه ورکړي. زموږ د جومات سره چې چا تعاون کړی او تعاون کوي، ډېر ملګري اوس هم سره د جومات کې ملګرتیا کوي، تعاون کوي، کړی دی، الله دې هغوی د هغې بدل اجرونه ورکړي. الله زموږ نه راضه شي برحمتک یا او دا بالکل زموږ یو دوست دی هغه د پېښور کې د هغې والد صاحب او ملک جهانګیر صاحب په نن ورځ وفات شوي، ما ته وختي ټلیفون وکړ د جمعې ورځ به دعا ورته وکړه چې الله یې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، بچو له الله صبر ورکړي. د خالیچې د محمد حسین خور وفات شوې ده او د عثمانزو د ګړۍ د شاه ولي پلار وفات شوی، د وډیګرام د لیاقت جلندې والا زوی وفات شوی دی. ټولو ته دعا وکړئ چې الله یې مغفرتونه نصیب کړي، الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي، ما دعا ورته وکړله. او سیف الله عادل ناطقان پلار وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. نماز کې بعد کوئی مونځ ځان له کوي، بل سړی په زوره تلاوت کوي د مونځ ته، دې وخت کې هغه له نه دي په کار چې په زوره تلاوت وکړي، پټ ته کوي ګنې ګناهګارېږي. او فرشتې سهار او مازدیګر د مانځه نه پس بدلېږي. ښه دا دقسې حدیث کې راغلی دی. جمعې مفتدي دی، د زړه اپریشن دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي.